اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زموږ نن ټاپک دی rectangular components of a vector او د rectangular components of a vector نو مخکې ما په مخکینی ویډیو کې resolution of vector خو په ډیټیل سره ویلې دی نو هغه resolution of vector کچانه کتل نو هغه اول وګورئ دا غي نه بعد که بیا تاسو rectangular components of a vector ټاپک ګورئ نو تاسو بدلته بیا ډېر ایزي پوهیږئ ځکه چې ریزولوشن اف فیکټرز دلته کې الریډي یوز کوم نو هغه خبرې چې کوم په هغه ویډیو کې شوي دي نو هغه به دلته ریپیټ کوم نه ٹھیک ده نو rectangular components of a vector څه ته وایي rectangular components of a vector it is that component of a vector which are perpendicular to each other هغه د vector هغه components چې هغه یو بل ته perpendicular no such component is known as rectangular components the vector هغه components چې هغه موږ په resolution کې ویلي دي components هغه along the x axis or y axis f of x or f of y هغه components perpendicular دی یو بل ته مطلب making a 90 angle to each other یو 90 angles هم سره جوړي 90 angle no such components of a vector is known as rectangular components of a vector ډایګرام کې زه ایکسپلین کوم خیر دی کې لږ موډیفیکیشن وکړو باقي ان شاء الله تاسو بیا پوه شئ نو کنسیډر ټو ویکټر a and b ما دوه ویکټر کنسیډر کړو یو ویکټر می a کنسیډر کو بل ویکټر می b کنسیډر په x y پلین کې او دا a ویکټر او b ویکټر می په هډ ټو ټیل رول باندې add these vector by head to tail rule په head to tail rule باندې دا دواړه ویکټرز add کړو دا دی وایي په head to tail rule باندې اډ کړی دی a ویکټر او بیا می دا b ویکټر ټیل چې کوم دی د a ویکټر د head سره ملاو کړل نو دا زما سره b ویکټر شو او دا نور بیا ریزلټنټ راځي ریزلټنټ موږ څنګه الو نو د فرست ویکټر د ټیل سره به د ریزلټنټ ویکټر ټیل او د لاست ویکټر د head سره به د ریزلټنټ ویکټر head لګیدلی نو دا ریزلټنټ ویکټر شو د دې دوه ویکټر a plus b دنه بعد بیا موږ ریزولve each vector by its component دا هر یو ویکټر په خپل کمپوننټس کې ریزولve کوو مطلب ریزولوشن به کوو کوم چې ما مخکې ویډیو کې کړی دا نو هغه ریزولوشن بدل ته موږ اوسو کوو نو ریزولوشن د لپاره طریقې کار څنګه دی نو موږ څه چلو کو موږ بل دی یو ویکټر د هډ دا پرپنډیکولر راکو بیا دی دا اعلان د دې ویکټر دا کمپوننت چې کوم دی دا زموږ سره along the x axis دی نو دې له وزن ورکما ax او دا کمپوننت چې کوم دی دا along the y axis دی د y axis په شان کې دی نو دې له وزن ورکما ay and similarly زموږ سره دا ویکټر چې کوم دی دا ویکټر دا چې کوم په xy پلین نه ما راغستل دا پلین می دلته راوړل نه دا زما سره y ډایرکشن دی دا زما سره x دی نو دا به هم زه په کمپوننت کې څه کوم ریزالو کوم نو پرپنډیکولر به ډرا کوم نو دا پرپنډیکولر موږ د دې ځکه پوری اصل کې په کار چې ډرا کړی خو زموږ سره دا x اکسس لاندې دی نو موږ به دا لاندې ځکه هم د دې ځکه ته بیا راوستو نو اوس دې ته وګورئ دا زموږ سره ویکټر دی د دې ویکټر x کمپوننت چې کوم دی هغه زما سره دا ځکه دی د دې ویکټر x کمپوننت دا ځکه نو دې ځکه ته وزنوم وایم b of x او د دې y کمپوننت زما سره دا ځکه y کمپوننت دا دی نو دې ته وزنوم وایم b of y اوس تاسو وګورئ دا b of x او دا ریجن چې کوم دا ریمینینګ دا ځکه پاتې شو دا ټول یو شان دي نو چې دا b of x ویلې ده نو دا b of x ته ټول یو شان دي او چې دې ځکه ته ما b of y ویلې ده نو دا هم د دقیق په شان دي کنه دا ټول یو شان دي کنه دي نو دې ته به زه هم a of y ویم ټول یو شان دي نو موږ ولا یو شان ورکړو اوس تاسو وګورئ a ویکټر می په کمپوننټس کې ډیوایډ کو a of x او a of y کې نو a of x او a of y دا دوه کمپوننټس د a ویکټر ما ولیکل This is the b vector دوه کمپوننټس می ولیکل b of x او b of y نو دلته می هم b of x او b of y ولیکل ول دې نه بعد ګورئ دا زمون سره along the x axis دا لاین دی along the x axis او په دې کې a of x هم دی او b of x هم دی
نو دا ټوټل لاین چې کوم تاسو ته ښکاري د دې ځای پورې دا لاین x کمپوننت دی د دې r ریزلټنټ ویکټر x کمپوننت دی تاسو ته وګورئ دا زما سره ریزلټنټ دی ته وګورئ دا r ریزلټنټ ویکټر دی زما سره او دا along the x axis یو کمپوننت دی او دا along the y axis بل کمپوننت نو دې ځکه ته مونږه as a whole دا r کمپوننت دی دا او په x ډایرکشن کې دی نو دې ته ما r of x وایو او دا د r یو بل کمپوننت دی چې په y په ډایرکشن کې دی دې ټوټل کمپوننت ته بزا دې کمپوننت ته بزا r of y وایو نو څه ګورئ r of x زما سره برابر دی د ax plus bx نو دا ما ولیکو r of x زما سره برابر شو د ax plus bx او r of y زما سره برابر شو د ay plus by نو r of y ولیکو ay plus by نو تاسو د دوه کمپوننټس ترمنځ انګل ته وګورئ چې دا دوه کمپوننټس پرپنډیکولر ټو ایچ اذر دي کړي دي نو ګورئ یو کمپوننت او بل کمپوننت او دا ریزلټنټ نو د دې دوه کمپوننت دا کمپوننټس چې کوم دي نو د دوه په منځ کې انګل سره راغی 90 راغی نو دا r of x او r of y په دې کې چې سین کلوډم دي نو د دوه r of x او r of y چې کوم دي دا ریکټانګولر کمپوننټس دي زموږ سره ځکه چې دا دوه یو بل څه دي پرپنډیکولر دي نو دا خبره مونږه په دې ډیفینیشن کې کړو وکړه اوس زموږ سره که تاسو وګورئ نو دا یو رائټ انګل ټرایانګل جوړ شوی دا یو کمپوننت دا بل کمپوننت او دا ریزلټنټ رائټ انګل ټرایانګل زموږ سره جوړ شوی دی نو د دې لپاره اوس مونږه د دې ویکټر میګنیټیوډ معلومو نو چې میګنیټیوډ معلومو نو د رائټ انګل ټرایانګل د میګنیټیوډ فارمولا ما په ریزولوشن اف ویکټر کې ویلې ده نو زما سره دا r is equal to r of x square plus r of y square under the root اوس r of x د څه برابر دی نو دا پکې پټ کا او سکوير دی په سکوير والا r of y د دې برابر دی دا r of y په ځای دا پټ کا او سکوير والا نو دا زما سره د دې r ویکټر میګنیټیوډ معلوم شو مونږ او میګنیټیوډ او ډایرکشن څنګه معلومو چې r یو ویکټر دی که زه دا ویکټر کمپلیټ ډیفاین کول غواړم نو زه به خامخا میګنیټیوډ او ډایرکشن معلوموم نو دلته کې زموږ سره دا راځي او ډایرکشن چې معلومه ډایرکشن لپاره هم فارمولا هلته کې پروف کړی دا خو ایکسپلین کړی نیم دا نو ډایرکشن لپاره موږ تیټا لیکو ټینجن انورس y by x نو دلته کې چې ځلې کوم نو rx ته ry دی نو زه به ry ډیوایډ بای rx ولیکم او دا ry چې کوم ویلیو ده ازم سره دا ده نو دلته می پوټ کړل دا rx چې کوم ویلیو ده ازم سره دا ده نو دلته می پوټ کړل نو so this is the direction of the r and this is the magnitude of r okay نو میګنیټیوډ او ډایرکشن موږ سره فایند آوټ کړو نو دا زموږ سره شو ریکټانګولر کمپوننټس اف ا ویکټر